خواخې پینګور زیاتې به نه کوي. نن سبا چې د چا وس رسي که ګاونډي په ګاونډي ظلم ورسره کوي چې وس یې بر شو خواخې پینګور انګور خواخې. ډېر مسایل راځي بیا انګور د ځانه بدماشه جوړه کړي او په خواخې ظلم کوي. خواخې غریبه بوډۍ وي محتاجه یې ورته که نه دا د ځانه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده. ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې هغه د چا نه پیدا دی ظالمې ظلم ولې کې او زوی ورته لمسی خاوند لمسی د خواخې غریبه د بوډۍ ده د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي نو دا ظالمه ورته خاوند لمسی او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې والده او خپل بوډا پلار یې والده. دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي دا ظلم خو بلا مرتبې دي. نو دا که انګور خاوند لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواخې کنځي دا انګور هم ظالمه ده. دا چې کله بوډی شو دغه چل به ورسره کېږي. دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې دې وخت یو خاوند په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا. یاد وساتئ زما وروڼو چې کم هلک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي که دا هلک بوډا شو دا پیغله بوډۍ شوه حقه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي. بعضې خواښې هم په انګور ظلم کوي بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي نو د بچي خو د خدای په لاس کې وي نو دا خواښې وله پیغورونه وایي تا بچي راونړله او تا داسې او ته نه بچي د دې اختیار کې چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی دا دې د چا خوښې چې د مالې جینکۍ پیدا شي دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کو نو په خوشحالۍ وکړه که نه که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي نو دویم واده څه منع نه دی ګناه نه ده خو په طریقه وکړه که نه پیغورونه ولې کې. دارنګې خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس 4 ظلم او زیاتې دا ګناه ده دا ناروا دا حرام دی. ظلم به بالکل نه کوي د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډېر زر رب العالمین مدد کوي ډېر زر. یو سوداګرو پخوا خو د شړ علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د سارو نو دې په لاره یو علاقې ته تلل تجارت سامان هم ورسره نه خو به قافلو کې خلک تلل د قافلې سره ځان ملګري کو نو یو سړی وله راغی کومه علاقه کم خوا ځې وی پلانکې ته یاره وایي ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم او دواړه به سره ملګري م یو لارم ما ته معلومه ده د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړه د سوداګر هم وی چې دا خو قریب هم ته والم او د لارې ملګري به مې هم شي او زو به اوس هم داسې بعضې خلک کوي په کرۍ په بانه باندې موټر ته وخیږي او چې شړې ته یې بوځي نو ډرایور هم مړ کړي او موټر هم ته وتښتي د دې سړي دا نیت و ورسره سور شو قریبه درکه موضوع به چې روان شو یو دوه لارې وې نو دا هلک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه او ته وی دا ما ته نه معلومه زه خو همیشه په دې لاره ځمه وی دا بله ما ته معلومه را دا لنډم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور هم دی په دې به لاړ شو. سوداګر وی چې ده بس ټیک ته روان شو تلل په هغه لاره باندې تلل هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو چې لکه دا دې په کومه راوستم بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه د اس نه او چاړه ورسره وه هغه یې راوویسته او دې سوداګر مټ نه ونیو لاندې راوغورځول پرېږدم دې چېرته سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال اوړېدم دا خو په ډاکو اوړېدم هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کمې پیسې دی هم واله او چې کم د تجارت سامان دی هغه هم واله خو ما ته غږ مه کوه ما پرېږده نه ویل اول به تا وجنم دا چې تا پرېږدم خو ته ال وې لومبې به تا وجنمه او د هغې نه پس به سامان د نه علم بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی
نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکعاته مونځ وکړم چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکعاته مونځ وکړم که نه هغه وی زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو دا مې ټول وجلی دي دا ډوکي نه دا مې او دوی مونځونه کړي دي ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی ځکه ته مونځ کې او ستا یو اخري هغه ارمان دي پوره به چې خو مونځ دې ما نه نشي بچ کولی دې غریب مانځه ته ودرېده انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغه وایي بل خو زمونږ څوک نشته که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی د غریب چې مونځ شروع که صورت فاتحه ووی او صورت وی تیر شو یو آیات ولا خوله له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه چې یو سړی محتاج ای او الله ته چغه وی څوک دی بې د الله نه چې بچ به کی بې د الله نه څوک نشي بچ کول دا آیت د خولې نه ووته او ناګانه ټک ټک ټکار شروع شو دې اوس مونځ کوي او ټکارو سره ناګانه یو شرق شو چې راوګرځېده نو یو شهسوارو په اس باندې سورو نیزه ورسره وه او بس نیغ راغی د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط اوو او چې د نیزې نه سینګ ویوه وی غورځو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسوځېد مړم شو سوځېد د سوداګر زر هغه سړي ته ور مخکې شو خدای د سره خو که ته څوک یې زه خو دې د غمه بچ کړم ډاکو ظالم خو زه وجلم د دنیا نورم وجلی دي زه خو د غمه بچ کړم وی زه دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم چې زه په اووم اسمان کې هم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وی زه اسمان فرشته یم الله وی څوک به د مدد له لاړ شي نو ما دله ځان راورسوه نو ګوره چې ظلم به نه کې مظلوم د خولې نه چې اوخته غرق به په همسایه به ظلم نه کې په نوکر به ظلم نه کې په زمیندار به ظلم نه کې زمیندار به په نیکم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي دواړه طرف ته به ظلم نه کوي خواښې به په انګور ظلم نه کوي د انګور غریبه محتاجه د لاس به خدای ته اوچت کي ظالمې غرقه به شي او دا انګور به په خواښې هم ظلم نه کوي دا خواښې خو بوډی د محتاجه له خدای ته به لاس اوچت کي تباه به شي ګاونډي په ګاونډي مالک په خپل نوکر او مشر په خپل کشر کشر په خپل مشر ظلمونه به نه کوي ظلم انجام طبعی دا ظالم خدای را نیسی چې را ونیسي نو بیا پرېږدي نه دې وجه نه ما د رسول الله مبارک دغه حدیث تاسو ته وایي چې ای مسلمانه د مظلوم د خیرونه ځان وساته د د خیرو د خدای په منځ کې هېڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي دعا وکړئ خدای موږ د ظلمونو نه وساتي خدای موږ مظالمان کې او مم مظلومان کې خدای مم ظالمان کې او مم مظلومان کې الله مم ظالمان کې او مم مظلومان بعضې دوستان حج له روان دي زموږ نیاز علیم روان دی خلیفه صاحب حج له روان دی په غریبه غریبۍ کې زموږ د حاجي صاحب هم روان دی دا زموږ 2 کسان خو دلته ناست دي نور ملګري په دې جمع کې شته چې هغه هم روان دي د حج له دعا وکړئ چې څوک هم حج له روان دي زموږ د دې جمع ملګري ارشاد هغه هم پرون تللی دی رسېدلی به زموږ یو بل ملګری د مصباح جي صاحب تخبه هم پرون تللی دی ما ته اوس ټلیفون وکړه رسېدلی یم چې څومره ملګري حج له روان دي الله ته په خیر او په خوشحالۍ ورسوي او زموږ د دې جمع د ملګرو ته خو دعا وکړئ یا د دې خو ډېر په غریبه غریبۍ کې دا زموږ د دې جومات خدمت کوي خدای پې مهربانه شو د دې ستاسو د دې جومات خدمت کوي خادم دی او غریب دی الله په مهربانه شو زموږ د حاجي صاحب چې څومره ملګري په دې جمع کې ناست دي او حج له روان دي الله دې په خیر ورسوي الله په خیر یې ورسوي په عافیت یې ورسوي او الله هلته ولا د عبادتونو توفیق ورکړي چې کم تلی دی او څوک دی او اراده لري خدای ته ولا د قبول شوي عبادتونو توفیق ورکړي الله د قبول شوي عمرو توفیق ورکړي د قبول شوي طوافونو توفیق ورکړي الله د قبول شوي منځونو درودونو ذکرونو توفیق ورکړي او ته هلته روغ صحتونه نصیب کې او خدای ته حفاظت وکړي او ته په خیر او عافیت واپس ورسولی کې دلته د بچو حفاظت وکړي حج ته چې څوک هم ځي چې دا څومره پیسې لګوي د دې ولا خدای بدل ورکوي الله ته ولا دغه پیسو اجر او بدل په دنیا او په آخر کې ورکوي او زمونږ یو حاجي صاحب دی هغه خدا دې د والد صاحب دپاره ځي الله دې د حج د پلار دپاره قبول کړي او الله دې د هغه پې غاړه خلاصه کړي هغه له خدای د آخرت اجرونه ورکړي او چې کم ملګري تللی دي خدای د هغې ملته حفاظت وکړي
او چې څوک روان دي ارادې لري نو خدای پاک د هغې هغه ارادو له پروردګار عملی شکل ورکړي. یو دوه ملګري نورم دي هغې خو لاسه منظوري نشته خو اراده شته او څه محنت کوشش یې شروع کړی دی. دعا کوي چې خدای هغې ته ویزې د حج ولګوي. د زړه د اخلاص نه دعا کوي چې خدای ورته د حج ویزې ولګوي. دلته زمونږ په دې ګاونډ کې د شیر لالا کور والا بیمار ده، الله دې ولا روغ صحت ورکړي. او نور څه مریضان هم دي زمونږ په دې ګاونډ کې او په دې نږدې کندو کې الله یې ټول له شفا ورکړي. خدای مریضانو له شفا ورکړي. خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي. زمونږ یو بل ملګری دی جمعې مانځله کله راځي د هغه کارخانو مارکیټ نه مور یې نه جوړه ده، الله دې ولا شفا ورکړي. خدای چې څومره بیماران دي شفا ورکړي. خدای چې زمونږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه څومره خلک راځي په یو یو قدم اجر ورکړي. د ډکو لاسونو سره واپس کړي او د دې جومات خپل مقتدیان چې کوم د دې کلي خلک راځي خدای دوی خدمت هم کوي د دې میلمنو او زمونږ د دې میروغ نه او د دې علاقو نه را روان دي په دې ګرمۍ کې الله ټولو له اجر برکت او خوشحالۍ ورکړي. خدای ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي. الله ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي. ما زنانه دي هغې هم دعاګانې غوښتې دي. خدای دعاګانې قبولې کړي. خدای موږ د ذلت او رسوایۍ نه وساتي. خدای زموږ حفاظت وکړي، زموږ د ایمان حفاظت وکړي. خدای زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدل